زه اصلاحي خبره درته کوم په دې ځان پوه کې که دلته تاسو ناسې بوډاګان به مې پکې هلکان به مې ګوره اصلاح وکړئ چې کوم سړي دي نو انګور ته د لور په نظر ګوره خواښې له پکار دي چې انګور ته د لور په نظر ګوري ستا م واده ده که ستا لور ته هلته څوک سپک ګوري ته خفه کېږې که نه خفه کېږې همدا چا لور ده که نه او جینۍ له پکار دي چې سخر خواښې ته د مور او د پلار په نظر وګوري بیان باته اوس دا به پس ټیک کېږي پس اخیری خبره دا به پس ټیک کېږي دا به په دې ټیک کېږي چې دینداره شي دا ښځې دین زده کړي په والو نه ګورې وال ګناه ده د ښځو ناروا دي په دریم نمبر قرآن ذکر کړي دي خو د هغې خپل حدودات دي دا به پس ټیک کېږي دا په دې چې تاسو خپلې لوڼه او خپلې خویندې او میندې دا راولې او د جینکو مدرسو کې داخله کړي بس په دې به ښه کېږي چې دې دین وپېژني دی به د مور او پلار د سخر خواښې د بچو حقوق به وپېژني دی به پرده مو پېژني دی به شکر مو پېژني دی به د خدای نه به ویریږي دوزخ به مو پېژني جنت به مو پېژني دا به پرده مو پېژني دا به ښه اخلاقه مو پېژني دی به د پیغمبر مبارک د بیبیانو د لولو حالاته مو پېژني په خدای یقین وکړه چې کومه ښځه دینداره ده جنت دی په خدای قسم جنت دی او چې کومه بېدینه ده دوزخ دی دوزخ هغه ښځه د خدای بدې شي چې ناشکري کوي د خاوند دا به شکر ادا کوي د خاوند چې خاوند وله شی راوړي کمزوری شي نو دا د شکر ادا کوي چې شکر الحمدلله کمزوری شی وله راوړي ښځې دا چپړ مې دله راوړل په بازار کې وایي سړی دا خو ډېرې خشته دي ډېرې مزېدارې دي قسم د خدای به ترې خوشحاله چې جوړه راوړي نیم خوښه چې خوښه یې نه وي او خاوند وله راوړي او دا جوړه مې دله راوړه وایي سړیه خدای دې خوشحاله کړه داسې خشته ده داسې ښکلې ده او چې هغه دله جوړه راوړي او تا پوزه را پړسولي او تندی دې تریو کړي چې دا مې دله راوړه لرې که دا دې ما له کوم ځای نه څخه جوړه راوړه د دې قابل یم وره د دې قابل یم نو ته به وایې چې خدایه په دې ګرانۍ کې ښځې له سامان راوړه او دا بیا څه وایي ما دنه خیر نه دی لیدلی بې ستري ده رښتیا وایه څومره بې ستري ستاسو دا ښځې خو جنتیانې دي ښکلې بورقې په سر کړي دي او غټ پړونې په سرې تاسو ورشئ اسلام آباد ته تاسو لاهور ته لاړ شئ تاسو کراچۍ ته لاړ شئ تاسو پېښور ته د دې ښځو مارکیټونو ته لاړ شئ قسم د ښځې بربنډې ګرځي دا بې ستري دا د خدای قهر له دعوت ورکول او زمونږ په دې وطن کې د زنانه ګورې پوه شي اکثر په دې ودونو کې زمونږ زنانه د جارجټ او د سیپون نری لوپټی په سری پای کې مونځ کوي په دې کې والله که مونځ کېږي قسم مې راته وخوړه یو اندام چې څلورم حصه ښکاره شي مونځ نه کېږي د دې غونډ سر ښکاري د سر ویښته د دې سټ ښکاري مری ښکاري لیچې ښکاري د دې مونځ د کوم دی نه وشو او په دې ودونو کې اکثر ښځې نوک پالشې مږي په دې نوکانو دې کې نه قسم دی که اودس یې کېږي نه اودس کېږي نه یې غسل وځي دې په ځای دې نکري دې پورې کوي نو دا ښځې ښه دا په دې شونډو باندې هغه څیزونه میدونه ومږي هغه پالشې او په هغې کې بیا اودس کوي نه دې سره اودسونه نه کېږي دا ولې ښځې داسې بې ستره شوې او بې ستري کوي بې علمه دي ګورې منځونه نه ورځي ډېرو ښځو له قرآن په صحیح طریقه ته دې ووایه نه به ورځي دا تاسو ته قرآن شریف واوروئ مړه داسې قرت به راته ووایي چې هغه خدای خبر 17 به وي او که 18 به وي او که 20 به وي په پته به یې پوه نه شوې چې دا څه بلا لګیا ده خفه کېږي دې نه یو پکې بد اخلاقي ډېره زیاته ده د ښځو کې دا شته بد اخلاقي سره رښتیا ووایه خیرې کوي که نه کوي په معمولي خبره بچي ته خیرې کوي چې زوی ارواني وکړي ته خدای دې مړ کا وی ته خدای دې سټکورې کا وی ته خدای دې ځواني مرګ کا ګوره واورئ ښه د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي د ترمذي شریف حدیث دی وی ښځو بچو ته خیرې مه کوئ مور او پلار ته وی وی داسې وخت کې به ستاسو د خولې نه خیره وځي چې به د سوال د قبلېدو ټیمې بیا به وروسته ستومانه نو ښځې خیرې ډېرې کوي بچو ته
او په لږ او خاوند ته خو سم ځمکه ورپسې ډبی که یریږي مخامخ ورته څه نه وی ورپسې شا ورپسې دغه ډبی او انګور او خواښې دا خو نن سبا د سپي او د پیشو ژوند دی نیکبختې ده خواښې ده دا خو ستا د مور په ځای ده که نه بوډۍ د غریبه نه پوهېږي او چې د انګور نه تپوس وکړه چې خواښې دې څنګه ده وایي دا چیچړه خدای مرداره کړي او دا خدای مړه کړي او دا پلان کې دا ګور قسم په خدای دا ګناه ده قسم مې راته وخوړ د خواښې ولې ظلم کې ولې زیاتې کې ته چې نن د دې کور سردار یې د دې بوډۍ خواښې د لاسه دا زوی چا راوړی دی دې بوډۍ دا چا لوی کړی دی دې بوډۍ دا تا پسې په کوڅو کې څوک ګرځې دا بوډۍ ته دې زوی له چا خواښه کړې دې بوډۍ خواښې دی دا ته په درناوي چا راوستی دې بوډۍ دا چوری او دا څیزونه به چا در چلول دې بوډۍ په عزت یې راوستی ستا په واده څونه چورلکونه والي دي نکریز دی او ګولې خار او رانجه او شاټ و شاټ د دې بوډۍ دا ستا په واده دې غریبې خوشحالي کړې او زوی ته شعر وړله دغه کره دې ځمه خپلوانو کره ځمه پیټۍ راوړه انګور راوړه او مالټې راوړه او پلان کې څونه په عزت یې کور ته راوستې نو اوس څه شوه هغه سپی شوه دا زوی دې بوډۍ لوی کړی دی ته چې نن د کور سردار یې د دې بوډۍ د لاس او مشره ده که نه د مشرانو نه خو غلطي کېږي ګزاره به کوې ورسره د خپله مور نه لرې که ستا روندار ستا د مور بد کوي نو ته خفه کېږې که نه هم د چا مور ده که نه دا د ښځو بد سلوک دی خو آخر سخر که غریب وله ګیار وړي پڼ نو بس بابا بابا دی بابا او که سخر د لادو بادو غریب پرېوته او د کار نه وته نو بوډا دی بیا بعضې وخت کې بوډۍ مې یو پوټۍ غلطي کوي بوډۍ نه تپوس وکړي انګور دې څنګه ده وایي ګز جبی ده نیکبخته دی لور په نظر ورته ګوره لور دې څنګه ده وایي ټوله شپه د غوزانو د بادامو دا ټقار راخېږي غریب چې ته خاوند څلور پنځه بادام او غوزان چې ته په جورابه کې یا ترخ په جیب کې پټ یوسي پټه شپه د غوزانو ټقار خېږي او د بادام دا نه دي پکار